نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه نمازکمندو مسلمانانو ورونو دا حدیث مبارکونه معلومیږي چې دا امام مهدي علیه السلام د بیعت نه مخکې به علماء کرام د امام مهدي علیه السلام په تلاش کې بیعتونه به شروع کړي چې د هر عالم په لاس باندې به 343 افرادو بیعت کړي یعنی چې کله علامات زمانی او روشنائی کې علماء ته پته ولګي چې دا د ظهور مهدي علیه السلام وخت دی نو دا علماء کرام با د امام مهدي علیه السلام د تلاش لپاره بیعتونه شروع کړي د خلقونه به بیعت اخلي نو علماء دي د هر یو عالم په لاس باندې با 313 افراد یعنی 314 کسانو بیعت په کړی او دا خبره د یو حدیث مبارکه معلومیږي چې هغه حدیث نعیم ابن حماد په کتاب الفتن کې ذکر کړی او دا حدیث روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال اذا انقطعت التجارات والطرق وكثرت الفتن خرج 7 علماء من آفاق شتى على غير ميعاد يبايع لكل رجل منهم 319 رجلا. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې کله لارې او کاروبارونه بند شي او هر طرف ته فتنې خورې شي په دې دوران کې بعد د دنیا د مختلفو اطرافنا و علماء کرام بغیر د متعین تاریخ نه د امام مهدي علیه السلام د بیعت لپاره به وځي نو د هر یو عالم په لاس باندې به 313 افرادو بیعت کړي دا حدیث مبارک د حدیث په کتابونو کې ذکر شوی دی نعیم ابن حماد په کتاب الفتن کې دا ذکر کړی دی عزتمندو په دې باره کې یو بل حدیث مبارکم شته دی چې هغه حدیث مبارک چې دی نو امام ابو عامر عثمان ابن سعید المقری دا روایت چې دی نو په خپل سنن کې نقل کړی دی چې هغه د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نقل شوی دی حدیث مبارک چې دی نو هغه الفاظ هغه دادي قال حذیفه فقال عمران بن الحسين الخزاعي يا رسول الله كيف لنا بهذا حتى نعرفه یعنی عمران ابن حسین خزاعی تپوس وکړو چې اے د الله پیغمبره کومنګا امام مهدي علیه السلام وینو نو هغه به مونږ څنګه پیژنو په کوم علاماتو سره به پیژنو نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ورجل من ولدي هغه به زما د اولاد نه یعنی اهل بیتو کې وي او کأنه من رجال بني اسرائیل گویا کې قد قامت کې هغه داسې وي لکه د بني اسرائیلو د سړو په شان دي چې دبن دوا قطوانی صادرونه اغوستي او داسې مخ مبارک پی گویا کې د سوارلسمې شپې سپوږمۍ د پړقېدونکې او د دې په خي طرف
مخ باندې به یو تور خالی او عمر به د 40 کالو د پاسه. دې باره کې د حدیث کتابونو یو بل حدیث مبارک راغسته دی د حضرت ابو جعفر محمد ابن علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې امام مهدی علیه السلام با د یوې زمانې د پاره په دې ګاټۍ کې با رپوش کېږي به اشاره یې چې دی نو وکړه د مکې ګاټو ته زیتوا طرف ته چې دی نو اشاره وکړه د هغې نشاندهي وکړه. د بیعت مهدي نه د مهدي علیه السلام د بیعت نه 2 ورځې مخکې د امام مهدي علیه السلام یو دینی رور دا به د امام مهدي علیه السلام په تلاش کوونکو کې بعضې اصحابو ته بعضو کسانو ته ووایي چې تاسو څومره کسان دي چې تاسو د امام مهدي علیه السلام د تلاش لپاره دلته کې راغلي. دا به ورته جواب ورکړي چې مونږه 40 کسان یو. هغه به دې تپوس وکړي که زه تاسو مطلوبه شخص وخیم، یعنی تاسو امام مهدي علیه السلام پسې ګرځئ د هغه تلاش کوئ، که زه تاسو ته هغه وخیم نو تاسو به د هغه څنګه اطاعت کوئ؟ نو دوی به جواب ورکړي که چېرته امام مهدي علیه السلام په غرونو کې پناه اخلي نو مونږ ورسره هم چې دی نو ځو، چې دی که په لځي نو مونږ ورسره ځو. بیا په دې پسې چې کومه راتلونکې شپه ده نو دا حضرات په د امام مهدي علیه السلام سره میلاو شي او د دې 10 اهل حل عقد د هغې په باهمي مشاورت سره به دې چې دی نو منتخب کړی شي او راتلونکې شپه باندې د ملاقات لپاره به دا حاضر شي. زما عزتمندو دا حدیث مبارک چې دی نو عقد الدرر فی اخبار المهدی المنتظر په دې کتاب کې چې دی نو دا په تفصیل سره ذکر شوی دی. دا زیتوا چې دی نو دا د مکې مکرمې د یو وادی نوم دی چې اوس په موجوده زمانه کې په هغې کې چې دی نو علاقې دي چې هغې ته جرول او زهرا او عتیبه چې دی نو دا ورته ویلی شي. زما عزتمندو د حضرت امام مهدي علیه السلام بیعت دا به د رکن او د مقام په منځ کې کېږي، رکن یمانی او مقام ابراهیم. په دې کې به د امام مهدي علیه السلام بیعت کېږي. خو د امام مهدي علیه السلام بیعت دا به په کم وخت کې کېږي؟ نو په دغه وخت کې به دا قبایل چې دي نو دا به د یو بل سره مشت و ګریبانې په جنګونو کې او په جنګ و جدل کې به اخته او دوی به ځان له چې دی نو جماعتونه دا راښکړي یا ګروه په مختلفو ګروهونو کې به دي تقسیم شوي. نو په مکه مکرمه کې به قتل و قتال شروع شي. نو دغه ټیم کې به خلق وي چې یاره د دې زمانې چې څومره یعنی یو بهتر انسان دی نو هغه ته تلل پکار دي، یعنی امام مهدي علیه السلام با یادي، چونکې دا علامات دي د دې علماو ته به د دې نه چې دی نو پته ولګي چې بالکل دا د عین هغه وخت دی چې د امام مهدي علیه السلام د ظهور وخت دی. نو علماء کرام چې دی دا به د امام مهدي علیه السلام تلاش کی نو په مکه مکرمه کې به عمومي او په مکه مکرمه کې به یو پوری د هغې کې به عمومي د هغې نه به روباسي د رکن یمانی او د مقام ابراهیم په منځ کې به چې دی نو خراب شي او هلته کې به امام مهدي علیه السلام نه غواړي، دا بیعت به نه غواړي، خو دی به مجبوره کړی شي او د ده نه به بیعت واخیستی شي. په دې وخت کې بعد د امام مهدي علیه السلام عمر دا چې دی نو دا به د 40 کالو د پاسه وي. لکه څرنګه چې مونږه د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک چې دی نو ذکر شو چې د عمر به
چې د هغه بعد سلويختو کالو د پاسي د بیعت په ټیم کې بعد حضرت امام مهدی علیه السلام د انصارو تعداد د 313 چې پاره کې به خزه هم شاملي یعنی په دې 313 افرادو کې به خزه هم شاملي او د دې 313 افرادو چې د نو ډېر لوی فضیلت احادیث مبارکو کې ذکر شوی دی چې نه به مخکنی خلق د دې مرتبه ته رسي نه به ورستو راتلونکي نسلونه د دې مرتبه ته چې د نو رسي او دا خلق چې د با سوقي د با اهل مکه اهل شام او اهل یمن دا حضرات وي نمایت منو په دې باره کې چې کوم احادیث مبارکه دي نو حضرت عمرو بن شعیب نا چې نو حدیث مبارک ذکر شوی دی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة تحارب چې د ذی القعدې په میاشت کې به تحاربي جنگ جګړې به د قبایلو او وعلامته ينهب الحاج دغه علامه چې د ناغه دادا چې په دغه کال باندې به حاجیان چې د نو ولوټل شي او په مینا کې به ډېر چې نو د مسلمانانو وینا توی شي دومره وینا به توی شي چې د هغې د وینې نه به جمره عقبه چې د نه هغې ته به ورسي نو خلق به د خپل صاحب یعنی د امام مهدي علیه السلام تراشي او د رکن د مقام په منځ کې به چې د نو راولي او هغه به نه غواړي او چې د نو بیعت باندې به مجبوره کی بیعت پته واخلي او هغه به بیا هم انکار کی نو دا حضرات ورته وی کته د بیعت نه انکار کوي نو مونږ به سکو یعنی الفاظ دادي ان ابیتا ضربنا عنقک کته انکار کوي نو مونږ بس تا مری وو نو بیا به د اهل بدر د تعداد مطابق حضرات چې د ناغبه د امام مهدي علیه السلام سره بیعت وکړي 313 افراد چې د دینه با امام مهدي علیه السلام متعلق راځي حدیث مبارک په آخر کې ويرضى عنه ساکن السماء وساکن الارض د اسمان اوسیدونکي د ځمکې اوسیدونکي دا په د امام مهدي علیه السلام نه راضي یعنی داسې عدل او انصاف چې د هغه به امام مهدي